من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ټولو ناول خو قرآن کریم یا اول نه آخره پورې چا په تراو کې اووې او واورېدو الله رب العزت ته دغه قبول کی. الله رب العزت ته دغسې موقع بار بار راولي. قرآن کریم الله رب العزت نازل کړی هم دی په دې میاشت کې. د دې میاشتې سره د قرآن کریم ډېر زیات تعلق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې قرآن کریم به جبرئیل علیه السلام سره اړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده د هغې نه مخکې چې کوم رمضان و نو په هغې کې قرآن کریم 2 پیرې اړولی و او قرآن کریم په باره کې الله رب العزت وی انا انزلناه فی لیلة القدر. دا قرآن کریم منگا لیلة القدر په شپه باندې نازل کړلی. بل ځای کې وی شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. نو قرآن کریم د دې رمضان سره تعلق ډېر زیات دی. د رمضان دا بعضې فضیلتونه یا د دې شپې فضیلت هغه هم د دې قرآن کریم د وجې نه دی. الله رب العزت ته زمونږ د قرآن کریم سره مینه محبت پیدا کی. دا قرآن کریم داسې نه دی راغلی چې دا به صرف منګ به د دې تلاوتونه کوو. نه، د دې منګ باندې څه حقونه دي. یو حق دا دی چې د دې قرآن کریم باندې ایمان راوړل. نو الحمدلله په هغې کې خو موږ ټول برابر یو. مسلمانان څومره چې دي نو دا مني چې او د الله کتاب دی. خو بیا دې نه وروستو کم 4 حقونه چې دي په هغې کې زموږ کوتاهي د بعضې خلکو شتي. په بعضې کې لږه او په بعضې کې ډیره. 2 نمبر حق د قرآن کریم دا دی چې د دې الفاظ صحیح طریقې باندې وویلی شي. د دې الفاظ زده کول دا د دې منګ باندې مسلمانانو باندې حق دی. درېمه ده چې د قرآن کریم ترجمه، مقصد، مفهوم هغه زده کول دا هم منګ باندې لازم او فرض دي. نو اولنی کې خو الحمدلله موږ ټول برابر یو. خو الفاظو ویلو کې بیا څه کمزوري شته. لیکن چا چې نه ویلی هغه به ډېر لږي په نسبت د هغې چې چا ویلی. ویونکي پکې ډېر دي او څوک چې بالکل د قرآن کریم د ویلو نه پاتې شوي دي نو به ډېر لږي. لیکن هغې له وس هم پکار ده چې وس هغه دی یو یو ټکی وایي، یو جمله دی وایي، یو کرخه دی وایي، یو آیات دی وایي، خو وایي دی شروع دی کی. الله رب العزت به هغې له هغه اجر او ثواب ورکوي. په دې الفاظو باندې الله رب العزت هم اجر ورکوي. کله چې قرآن کریم الفاظ سړی وایي په معنی باندې نه پوهېږي هم لس نیکی الله رب العزت په یو حرف باندې ورکوي. نو قرآن کریم کې چې څومره دی وایي الف لام میم دی وایي په دې ټکي په معنی باندې خو هېڅوک نه پوهېږي.
مفسرین چې څومره دي هغه چې کله خپل تفسیر لیکي نو هغه وایي والله اعلم بمراده بذاک، الله په دې مراد باندې پوهیږي، موږ پې نه پوهیږو. لیکن د دغه الف لام میم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کم خبره، کم روایت، کم حدیث نقل شوی دی نو هغې کې دغه وایي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو ټکی دی، دا یو نه دی، الف جدا دی، لام جدا دی، میم جدا دی. نو په دې هر یو باندې لس لس نیکۍ جدا جدا دي. نو دې معنا مقصد زده کول، دې کې بیا کمی کوتاهي ډېر زیات دی. نو قرآن کریم معنا مقصد باندې به ډېر لږ خلک پوهیږي. که یو سړی دا وایي د فیصد په اعتبار سره شي نو هم به دا خبره مناسب نه وي، دا به د زرګاو په لحاظ سره شي. نو هله به سړی ویلی شي چې په زرو کې دوه درې تنه یو تن دوه، دا به په قرآن کریم په معنا مقصد باندې پوهیږي. کمی کمزوري په دې کې ډېره زیاته ده. بیا د دې د لاندې ژوند تېرول دا موږ باندې بل لازم دی، بل موږ باندې فرض دی د دې قرآن کریم چې دې باندې عمل وکړي. چې قرآن کریم کې څه دي هغه موږ په خپل ځان باندې، په خپل کور کې، په خپل معاشره کې هغه لاګو کړو، هغې باندې موږ عمل وکړو. په دې کې یوازې دا نه دی چې ته مونځ کوه، نور هر څه چې دی خپل مرضۍ باندې وایي، نه. په دې کې مونځ هم شته، د مانځه سره پکې اقیموا الصلاة چې وایي، وآتوا الزکات ورسره وایي. مانځه سره د زکات تذکره کوي. نو داسې نه چې مونځ کې زکات نه ورکې. دارنګې په دې کې معاشرت هم دی. دا قرآن کریم ټول مکمل ضابط حیات. په دې کې دا موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه بیا فرمایلی بعضی خبرې به داسې چې هغې په دې قرآن کریم کې به ظاهري طور باندې نه وي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ووی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سیرت، د هغه ټول ژوند، هغه زموږ دپاره یو نمونه ده. نو دایمو فرمایل ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم چې تاسو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکړلی هغه واخلی، او کم نه چې منع کړی یې د هغې نه منع شئ. نو کله چې بعضې خبرې داسې وي چې هغه په قرآن کریم کې واضح طور باندې، په ښکاره طور باندې، ظاهر طور باندې نه وي، نو هغه په احادیثو کې، نو قرآن به هم اخلي، سنت به هم اخلي. من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول خبره ومنله د الله خبره ومنله. نو دغه څلورمه خبره دا وه د لاندې خپل ژوند تېرول، په دې باندې عمل کول، دا په خپل ژوند کې راوستل. او پنځمه خبره دا ده چې دا قرآن کریم دې کې چې څه دي الفاظ دي که معنی دا مقاصد مفاهیم هغه ټول راغستل او دا نورو ته رسول. دا پنځه خبرې دي چې دا زمونږ په ژوند کې دا راشي، کامیابي په دغه کې وي. دا کمې ورځې چې روانې دي، د رمضان ورځې، رمضان میاشت وه او هغه هم په ختمېدو شوه، 21 لاړې او سبا 20مه ده که خیري. مخکې خلک وی را روانه ده، را روانه ده، روانه ده، او وس جوی لاړه نو روانه ده. د دې چې کم فضیلتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، د دې اولنۍ 10 ورځې هغه د رحمت دي، دویم د مغفرت دي، او دریم د اور نه د ازادۍ دي. الله رب العزت ته د دغه ټولو کم فضیلتونه چې دي الله رب العزت ته منګه د هغې مستحق وګرځوي. دا کومې ورځې چې دي دا د اور نه د ازادۍ دي. الله رب العزت ته زمونږ نومونه که چېرته په
د جهنم په لیست کې لیکل شوي الله دې د هغې نه وران کي او الله رب العزت دې د جنت په لیست کې زموږ نومونه شامل کي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبرم کړوه، یو پیرې منبر ته خطو ناغې کې وی آمین، بیا وی آمین، بیا وی آمین، او مستقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه هم دغه خیرې درې قسمه دا نقل لی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه سړی دې تباشي چې یو سړی مور و پلار کې دواړه یا یو تن د بوډاوالي په حالت کې عمومي او دې د هغه دومره خدمت ونه کړي چې دې په جنت ته لاړ شي، دغه سړی یې تباه شي. دویم یې دا وفرمایل چې هغه سړی دې هم تباه شي، رمضان میاشت پرې راغله د په دې کې دومره عبادت ونه کړه چې دې په جنت ته لاړ شي، دې هم تباه شي. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی چې داغه په مخ کې زما تذکره وشي او دې درودونه وایي دغه سړی دې هم تباه شي. نو دا جبرئیل علیه السلام دعا خیرې کړلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په آمین ویلی، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړلی. ټول داسې دی چې د دې نه د چې څوک پکې راغی نو خیرو کې چې راغی جلال تباه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې داسې په اسانه باندې نه دي کړي، هغه خپل امت باندې ډېر زیات شفیق او ډېر زیات مهربان و. الله قرآن کریم کې وایي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ډېر زیات مهربان و. قیامت ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حوض کوثر په اوبو باندې ولاړي، نو سکسان برا رواني ناڅاپه به هغه ورکټ کړی شي، بل طرف ته به روان کړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي اوصیحابي اوصیحابي، او زما ملګري زما ملګري مال راولئ چې اوبه پې اوس کوم. ملائک به ورته وایي انک لا تدري، تا ته پته نشته ما احدثو بعدک دې ستا نه وروسته څه څه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم حیران شي څه چلې کړی، ما خو دین بالکل کامل مکمل پرېښودی و. د هغه دین په باره کې رسول الله رب العزت هم دا گواهی کوي الیوم اکملت لکم دینکم، دا دین می نن مکمل کو، عرفات ورځ وه دین نن مکمل کړی شو، څه کمې کوتاهي پکې نشتی. او صحابه کرامو نه تپوس وکړو ما تاسو ته دین در ورساو که نه، او ټول وی او تا دین راورساو، د دین را رسولو حق دی ادا کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دین وس تاسو ته رسېدلی دا به تاسو غایبینو ته رسوئ، هغو رسولی. دلته کې موږ په تورو غرونو کې چې ناست یو او د الله د الله د رسول نو مخلو، دا د هغې صحابه کرامو هغه محنتو. صحابه کرام دلته کې پاکستان ته راورسېدو، نو دلته کې زموږ پاکستان کې نږدې هم د بعضې صحابو قبرونه دي، هغې راورسېدل د دین په خدمت باندې، دین یې موږ ته راورساو، زموږ مشرانو ته یې راورساو. نو هغه قیامت په ورځ باندې چې دا کسان واپس کړی شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې ولې دا واپس شو، وایي دا ستا نه وروسته څه څه کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تپوس کې څه چلي کړی وو، ولې هغه غیبدان نه دی، هغه حاضر ناظر نه دی، هغه ته خو دا پته نشته چې څه یې کړي څه یې نه کړي. یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وایي ته قرآن ووایه، هغه قرآن کریم په تاسو نازل شوی دی نو زه یې ووایم، هغه وایي او زه خوښوم چې د بل نه واورم. نو هغه شروع کړه سورت نساء شروع کو، سورت نساء وی سره کته کړو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکونه اوښکې هم بهیږي. کله چې دې آیت ته ورسېد فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې وخت کې بس دا پوره دی.
ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما چې برو قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخ د سترګو مبارکو نه اوخ کې بيدې او دا یو فرمایل اقول کما قال الاخ الصالح زما نیک رور عیسی علیہ السلام چې کوم خبره بکئی اب زکوم ولې ما ته پته نشته غیب باندې خو زنیم خبر نو زه به هغه خبره کوم چې هغه عیسی علیہ السلام کوم کوي نو عیسی علیہ السلام باره کې الله رب العزت سورۃ مائده اخر کې وایي الله رب العزت به عیسی علیہ السلام نه تپوسو کی د دې خلکو د زورلو د پاره کني الله ته پته ده تپوس ضرورت نشته لیکن د دې خلکو د ذلیل کولو د پاره اب تپوس بتیو کی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله اے دې خلکو ته تاویلو چې ما او زما مور دوا الهو غنی هغه یا الله ما وته دی ویلی ما قلت لهم الا ما امرتني ما دي ته ندی ویلی مگر هغه څه چې تا ما ته حکم کړل تا چې ما ته سویلی هغه می ویلی نور ځان مې نه دی ویلی ان كنت قلته فقد علمت کما ویلی نو تا ته پته ای زکه چې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک ته پوهیږي زه نه پوهیږم د غیب علم ستا سره دی ما سره نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم آلته کې به وایي څه چلی کړی د خلکو څه جرم یې کړی احدثو فی غیر فی دینک ستا په دین کې تبدیلیانې کړوې دین تا یو شان پرېښودی او هغې بل شان بدل کړو په هغې کې بدعات رسومات یې په ګورمنډلیو هغې ته دین وې دین نو دین یې جوړ کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عام طور باندې ویلي هم دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې یو نوې کار جوړ کو او هغه په دین کې نو هغه رد دی هغه مردود دی نو وی فرمایل کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار هر نوې کار چې په دین کې وګڼل شي جوړ کړی شي هغه گمراهی ده او هر بدعت هر گمراهی سړی جهنم ته رسوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما په دین کې کم یو شی پرېښودی چې هغه پکې نو پرې پاتې شوی نو ویلی شوی د هغې تذکره نه وه شوي تاسو ته رسېدلی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ځای کې خیرې کوي سحقا لمن غیر بعدي تباهي دي د هغه چا دپاره چې زما په دین کې تبدیلیانې کړوې زما په دین کې نور نوې نوې خبرې جوړې کړوې الله رب العزت ته داغه د خیرونه منګه دنیا کې مو ساتي الله دې موږ په آخرت کې هم داغه د خیرونه وساتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیرو کې کم یو سړی راغی نو داغه په تباهی کې هیڅ شک نشته بیا نو هلته کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کوي سحقا لمن غیر بعدي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین پرېښودی دی موږ ته هغه بالکل کامل هغه مکمل دین دی هغه پورا ضابط حیات دی په هغې کې که سړی وګوري د بیت الخلا نه واخله د بیت الله پورې د دې څه چې دي دا ټول هر څه په زموږ په دین کې موږ ته شته موږ بل پسې ولې ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری او فرمایل ترکتکم علی الملة البیضاء لیلها و نهارها سواء ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودی یی داسې دین دی چې د دې ورځ او شپه بالکل رڼا دي تیاره پکې نشته داسې یو خبره څوک نشي پیش کولی چې هغه به په دین کې نه وي هغې حل به په دین کې نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د صحابه کرام و رضوان الله علیهم اجمعین په اقوالو کې داغي په اعمالو کې داسې داغي حل بنئ داسې خبر رښتیا نه ده سره نن چې یو سړی ځي په بل طرف باندې ځي نو هغه چې دین پرېږدي قرآن پرېږدي حدیث پرېږدي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدي نو ګمراه کېږي به که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې
عمر رضی الله تعالی عنہ دا خلکو نه چې هغه تعلیم وو لیکل پړاوالي کولای شو هغه وخت کې لیکل پړاوالو والا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ابتدایي دور کې څه لس دولس کسانو ثابت مکه کې هر چا لیکل پړاوال نشو کولای عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه خلکو نه چې دبا لیکل پړاوال کولای شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې نشو کولای قرآن کریم کې الله رب العزت داغي تذکرہ کوي کتا لیکل پړاوال کولای شوې اذل ارتاب المبتلون باطل پرستو به نور غټ شک کړی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین پیش کړل کم قرآن پیش کړل داغه مقابله داغه کم چې تعلیم یافته خلک دي هغه مقابله چیلنج هغه تر اوسه پورې ده قیامت پورې وي تا چای تر اوسه پورې مقابله ونکړه قرآن کریم مقابله څوک نشي کولای او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سے پیش کړل آلته کې هغه ته ملو غټ غټ فصحا بلغا پکیو او کوي مقابله یو صورت پیش کړي یو حدیث پیش کړي یو آیات پیش کړي اچھا پیش نه کو مقابله چاو نه کړه کني غټ غټ خلک پکیو نو دا قرآن کریم مقابله تر اوسه پورې نشوي ده نه به وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها و نهارها سوا ما تاسو په دې داسې دین باندې پرې خو دی چې د هغې ورځ او شپه هغه بالکل روښانه دي ښکاره دین دی ښکاره بالکل رڼا زمونږ په دې دین کې خبره مې دا کوله چې د بیت الخلا نه واخله ته بیت الله پورې د سړي د قټې ګوتې د خپې نه واخله د ککرۍ د ویښتو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل هغه موږ ته موجود دی چې کله موجود دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هغه زموږ دپاره نمونه ده نو چې موږ دا پرېږدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نمونه پرېږدو د هغه سنت پرېږدو او بل پسې ځو نو دې ته ګمراهي وایي نو یو خبره مې کوله چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه تعلیم یافته خلکو کې نو سپاڼې راوړې د تورات رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام نورم ناستی ناغه وی یا رسول الله دا تورات پاڼې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا نه دی ویل چې وایا نور اخوا خبره نه دی شي عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې لوستل شروع کړو چې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک هغه تکسر شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ناشته اگر اپاسید او سکولت کا امک اے عمره مور د باندې اجاړه مطلب مرشه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته نه ګوره ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته نه ګوره هغه چې وکتل وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله دا الله او د الله د رسول د غضب نه پناه غواړم رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا زه په دې باندې راضیم الله دې زما ربي دینی اسلام دې زما اسلام دې زما دینی او قرآن کریم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زما رسولی زه په دې باندې راضیم خدا مې دې دپاره ووې چې دې کې که څه غلطي تاسو موږ ته دا غلطۍ نشاندهي وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله قرآن کریم موجود دی وسه د بل کتاب د هغې د ویلو اجازت نشته وی فرمایل لو کان موسی حیا دا خو د موسی علیه السلام کتاب دی تورات دی 1500 کاله بعد تورات په هغې اصلي شکل کې نه میلاوېدو هغې کې تحریفونه شوي انجیل 100 کاله بعد صحیح انجیل نه میلاوېدو قرآن کریم دی 14مه صدی تیره شوې ده 15مه شروع ده
او تر اوسه پورې په دې کې د زور زیر فرق چا نه دی راوستلی. ولې الله رب العزت د دې وعده په خپله باندې کړله، ذمواري په خپله اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، دا ما نازل کړلی زه به حفاظت کوم. تورات انجیل نورې صحیفې د هغې حفاظت د هغې نه طلب کړی شوی او د دې تاسو به حفاظت کوئ. نو انسان بسئ او د هغه حفاظت بسئ، انسان بسئ او د هغه خیال د هغه حفاظت او د هغه کنټرول بسئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو تورات ته د دې څه پته نه لګي، لیکن د دې تورات واله که راشي لو کان موسی حیا، کچرې موسی علیه السلام ژوندی راشي، مطلب ژوندی نه دی خو که هغه ژوندی راشي لما وسعه الا اتباعي، هغه دپاره بله لار بنئ او زما تابعداري کوي. که موسی علیه السلام را ژوندی شي نو هغه به لا اله الا الله موسی کلیم الله به نه وایي، هغه به لا اله الا الله محمد رسول الله به وایي. وروستو عیسی علیه السلام په ټول انبیا علیهم السلام کې الله رب العزت ساتلی، ژوندی ساتلی، اسمان ته خیجولی، راکوزیږي به. قرآن کریم کې الله رب العزت وایي ما خیجولی، احادیثو کې راځي راکوزیږي به. ینزل فیکم عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام به راکوزیږي. کله چې راکوز شي نو یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یزع الجزیه. یو دا صلیب دی دا به مات کی. زمونږ بعضې خلک هغې هم ځان ته دا شی اچولی، لاکټ یې اچولی چې وګورې دغه د جمع غوندې نشان دی او دا یې غاړې ته اچولی، زنځیر یې اچولی. دا د عیسایانو علامت دی. دا بعضې څیزونه دي دا زمونږ مسلمانانو کې هم ورننوتلي دي. بعض ته چې ګورې هغه به کړۍ لاس ته اچولي، بعض چې ګورې هغې به تور تار یا تور ربړ دا به لاس ته اچولی، چا به دغه زنځیر غاړې ته اچولی، زینار به غاړې ته اچولی. نو دا علامت د هغې دی. دلته کې خو که دغه سړی چې دغه لاس ته دغه شی اچولی، غاړې ته دغه شی اچولی، موږ یې خو پېژنو چې دا خو زموږ معاشره کې دی، دا خو زموږ کلیوال دی، دی خو زموږ د محلې سړی دی. نو خلک پې جنازه هم کوي، غسل هم کوي، غسل ولم ورکوي، دا ټولې خبرې کوي، مقبره کې د مسلمانانو هم دفن کوي. لیکن که دا سړی دا په داسې ځای کې مړ شو چې هلته کې چا نه پېژنده نو د ده سره بیا کار کېږي د دغې کافرانو شان. دا ولې غاړې ته زینار اچولی، زینار علامت د هغو دی چې د هغو علامت دی. نو دا به د مسلمان په شانتې د تجهیز و تکفین د جنازه د قبرستان د مسلمانانو کې دفن کول دا به نه کېږي. کم علامتونه چې د انګریزانو دي، کم علامتونه چې د هندوانو دي، بعضې خلک سړی پرېږدي، بعضې خلک دا نورې کم زینارونه وغیره دا کم لاکېټونه وغیره چې لاس ته چا غاړې ته اچولي، چا لاسونو ته اچولي. زمونږ خلک په دې باندې فخرونه کوي، چا غاړې ته اچولی ګریوان به یې کلاو کړی، یا هم ښکاري خلک یې وویني. دغه د بېدینۍ په څیزونو باندې دی لګیا دی فخر کوي. بهرحال خبره مې کوله، الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي، که موسی علیه السلام بالفرض و تقدیر ژوندی راشي نو هغه دپاره هم بله لار بنئ. عیسی علیه السلام چې راکوز شي نو هغه به هم لا اله الا الله عیسی روح الله به نه وایي، هغه به د امتي په شکل راځي او هغه به هم هغه دین به بیانوي چې کوم قرآن دی کوم سنت دی، قرآن او سنت به بیانوي، نور څه به نه بیانوي. نو زمونږ په قرآن کریم کې، زمونږ په احادیثو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې ټول هر څه مکمل ضابط حیات دا ټول شته. په دې کې معاملات شته، په دې کې اخلاقیات شته، په دې کې سیاسیات شته، هر څه پکې دي. په دې کې کم یو ځای پکې ګورې یو اړخ به تا ته یو ګوټ به پکې میلاو نه شي چې دا چې د دې په باره کې د دین او د شریعت څه حکم دی، هغه حکم نامعلوم وي، دا نشته چې ته. بعضې مسلې داسې دي چې سړی ګوري، سړی په خپله باندې حیران شي چې دا مسله دا هم چېرته پېښېدی شي.
او نه که پیښه شي چرته نو څه به کوې د هغې حل هغه قرآن او حدیث کې قرآن او سنت کې هغه پیش کړی شوی دی بیت الخلا ته ځې نو څنګه به ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست دی صحابه کرامو سره نو تذکره کیږي د وړو بولو د لویو بولو د کولو هلته کې استنجا به څنګه کوئ دا خبرې دي نو چې کله دا خبرې کېدې دلته په دې لاره باندې د دروازې سره یا په دې لاره باندې یو یهودي تېرېدو هغه چې ولیدو لږ ودرېد بیا په دې کې یو صحابي راووت وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته د وړو بولو د لویو بولو چل د تم ښیي نو هغه بده ونه ګڼله هغه وی او موږ ته دا چل هم ښیي چې موږ چې کله واړه بول لوی بول کوو قبلې ته به مخ کوو هم نه شا کوو به هم نه موږ به په ښي لاس باندې استنجا به نه کوو موږ به په هډوکي باندې په خرشنو باندې استنجا به نه کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمات دي فرمایلو انا لکم مثل الوالد لولده زه ستاسو دپاره داسې یم لکه څنګه چې پلار د بچي دپاره وي بچي ته سړی هر ښونه ښیي که نه دا کوا دا مه کوه دا ټولې خبرې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي کم چې عبادات دي نو په هغې کې خو د سره اړو څه شک نشته ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه ټول عبادتونه یې خلکو ته مخکې کړلي پیش کړي دي دا میاشت د رمضان ده کله چې د رمضان میاشت شروع کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو باندې یو میاشت را روانه ده او د دې نه مخکې د رجب او د شعبان نه مخکې دعا به هم کوله یا الله رجب او شعبان کې موږ لپاره برکت واچې او موږ رمضان ته ورسې دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو چې کله رمضان نږدې شو نو یې فرمایل چې الله رب العزت تاسو باندې د رمضان میاشت راوسته په دې کې روجې په تاسو باندې لازم کړي او فرض کړي ده او د دې د شپې قیام هغې تاسو دپاره د ثواب شی ګرځولی څه دي تراویح دي دا د ثواب کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه درې ورځې وکړې هغه ډېر زیات ما مخکې وی هغه ډېر زیات مهربان او شفیق و وی داسې نه چې دا شی په دې باندې فرض شي د هغې یرې نه په بله ورځ باندې راونوت بیا یې وفرمایل ځانله کورونو کې کوئ کله چې هغه یره ختمه شوه عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې عمر رضی الله تعالی عنه چې وکتل څوک لګیا دي یو جماعت کې دوه درې ځای لګیا دي څوک په کورونو کې لګیا دي وایي نه دا ټول په یو ځای باندې کوئ تمیم داری رضی الله تعالی عنه او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه هغې ته ذمواري حواله کړه دا به تاسو کوئ او 10 رکعاته به کوئ هغې په هغې باندې هغه وخت نه شروع شو د صحابه کرامو د طرف نه ټول نه خاموشي صحابه کرامو چې کله خاموشي اختیار کړه دې ته اجماع وایي په یو خبره باندې ټول متفق دي ټول پسې ولاړ دي دې ته اجماع وایي ټول په دغه باندې متفق دي وس بعضې خلک به یي داسې چې هغه وایي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او په غیر رمضان کې د 8 رکعاتونه یا د 11 رکعاتونه زیات نه کول خبره خو صحیح ده په دې کې څه شک خو نشته خو دا د ټول عمر هغه معمول دی ټول عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې کول چې کله کور ته به لاړ اوده به شو بیا به راپاڅېد نو بیا به 8 رکعاته تهجد به وکړو ورپسې 3 رکعاته به ویتر وکړو دغه 11 رکعاته به شو 11 رکعاتو دا خبره په دغه ځای کې نو دا په رمضان کې به هم دغه چل کاو او په غیر رمضان کې به هم کول په ټول عمر کې په ټول کال کې به دا کاو وسه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلي په تاسو باندې د دې قیام د رمضان د شپې قیام تاسو باندې د تاسو له ثواب شی ګرځولی نو هغه څه شی دی هغه جدا دی که نه دغه نو هغه دغه نه دی هغه دغه 8 رکعاته یا 11 رکعاته نه دي هغه د دې نه علاوه دي هغې باندې صحابه کرام پوهېدو
رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا موږ ته ویل شوي دي چې علیکم بسنتی